من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا مني سيتاسو آباكم بلاران خپل لرا وإخوانكم وريان خپل لرا بازو کسانو هجرت کړو بازو هجرت اون کړلو مدینه منوره ته وې دلته زمونږونه دی پلاران دي دا کله مونږه څنګه پریدو دا مکه او مدینه ته لاړ آیات نازل شو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا تتخذوا من سیتاسو آباکم پلاران خپل لرا و اخوانکم وريان خپل لرا اولیاء په دوسته سره په دې شرط ان استحبوا که اختارو که چری دی غوړه کړو دی پلاران استاسو وريان استاسو څه شی غوړه کړو الکفر کفر لرا علی الایمان په ایمان باندې نو کدی کفر په ایمان باندې غوړه کړو نو فلا تتخذوهم اولیاء دې سره دوستی مکو دې پلارو سره رب کریم فرمای ومن يتولهم رغسوک چې دوستی وکړي هم دې کافرانو سره منکم استاسونا فاولئک پس دا کسان چې دي هم الظالمون هم دي ظالمان دي مثلهم په مثل د دې باندې او والله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي الله قوم ظالم ته هغه کسانو چې هجرت نه کړي بعضو خلکو ول هجرت دي د پاره نه کومګه زمونږ دلته پلاران دي د پلار په مینه کې مستغرقو څوک د زوی په مینه کې مستغرقو څوک د بیبي په مینه کې مستغرقو څوک یریدل د مال نه چې دلته زمون خسته تجارت روان دي الته به مون تاوان شو آیت نازل شو قلت ورتوایا ان کان کچریوی آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم ورنیان ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم او قوم قبیل ستاسو و اموالو او مالون ستاسو اغا مالون اقترفتموها منا اکتسبتموها چه کسب کری تاسو غیلرا و تجارتون او تجارت داسی تجارت تخشونا چیره گئی تاسو کسادها د نه چلیدو دا غینا چې یاره زمو دینی ته هجرت وکړم د مدینه بیا به زما تجارت نه چلیږي و مساکن او کورونا منزلونه تردونها چې خوښوي تاسو غیلرا کچره دا شیزونه وی احب محبوب الیکم تاسو لرا من الله د الله نه ورسوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وجهاد او د جهاد نه فی سبیله په لار د الله کې یعنی کچره تعالی رب لار محبوب او زوی د محبوب او بیبیان محبوب او مال د محبوب د سنه من الله د الله نه او رسوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجهاد او د جهاد نه فی سبیله پلار د الله کتاسو تداشذون محبوب ود دینا نو فتربصوا فانتظروا پس تاسو انتظار کویا حتی ترغه وخت پورې یاتی الله چراتلو کبر تعالی به امره په امر خپل سره چې هغه امر دی په عذاب باندې یا په قتل باندې والله الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نکل القوم الفاسقين قوم فاسق ته چې په ازل کې فیصله د شقاوت شوی دا غي ته هدایت نکیا اوس هغه خلکو ته واقع پیش کوي چې هجرت نو کړي د پلار د وجینه د بیبي د وجینه د مال د وجینه ورځ د حنین ورته یاد کیو یا غورز ورځ چې شکس مو خړل او څنګه م امداد در سره وکړو نو په دې مال او په دې هغه باندې دا هجرت مپری دی تاسو بس الله تبارک وتعالى امداد کوي تاسو سره لقد خامخ پتاکید سره نصرکم الله امداد کړي تاسو سره الله تبارک وتعالى فی مواطن پزینو کثیره پډیرو کې فتح مکه شو حدیبیه شو خاص کر و یوم حنین پورز د حنین باندې پورز د حنین د نوم د وادي د خور دی د طائف او د مکی په منځ کې هغه ته حنین ویل کیږي او د حنین د غزوه چې د ډیر مشهور غزوه ده اذ پاغه وخت کې اعجبتکم چې تعجب کې اچولیو تاسو لرا کثرتکم زیاتوالی تاسو فلم تغنی پس دفع نکړه انکم تاسو نه دي زیاتوالی تاسو شین د سشیل را یعنی د شکست نه 12000 کسان وي دی ویلو هو نن بمون کافر بمون ته شکست راکړي بدر کې 313 314 کسانو شکست ورکړو کافران په زیاتو او یا کسانی مردار کا
15 قیدیان کا د حنین کې 12,000 په دې میدان کې او شکست یې وخوړلو بیا وروسته فتح راغلی ده نو رب کریم فرمایي اذ اعجبتکم په وخت کې چې تعجب کې اچولی تاسو لره کثرتکم کثرت تاسو فلم تغني پس دفع نکړه عنکم ستاسو نه د کثرت ستاسو شین د سشي لري نه د شکست نه شکست مو بیا مو خوړلو وضاقت او تنگ شو علیکم په تاسو باندې الارض د ازمکه بما پمانا د ما بما رحبت مانا مع الرحبها سره د فراخې د ازمکې نه د ازمکه فراخه و د فراخه ازمکه په تاسو باندې تنگ شو ثم بیا ولیتم وګرځېدئ تاسو مدبرین شاکونکي په شکست باندې ثم بیا انزل الله نازل کړ الله تبارک وتعالى رست د شکستنا سکینته دل آرامی او سکون خپل اطمینان نازل کو چا باندې على رسوله پر رسول د الله باندې او على المؤمنین او په مؤمنانو باندې وانزل اور نازل ک بری تعالی جنودن سلخکر د اسمان نا داسې لخکر لم تروها چې نلیدلو تاسو هغه لخکر لا چې د فرشتو لخکرو سوک وای 15,000 سوک وای 8,000 سوک وای 14,000 وعذب الذين وعذاب کبر تلاغه کسان لره کفرو چې کفر کړو په قتل باندې او په شکست باندې رب کریم فرمای ذالک دا سچ بیان شو جزاء الکافرین دا جزاء د کافرانو د په دنیا په دنیا کې په لاس د مجاهدینو باندې دا جزاء د کافرانو دا ثم بيتوب الله رجود رحمت کړه الله تبارک وتعالى من بعد ذلك رستد دین علامن پاغه چا باندې شاو چې د اراده وا والله الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې یا ایها الذين امنوا اذا ایمان ولو انما المشركون یقینا دا مشرکان چې دي نجس پلید دي نجس معنا نجس دي پلید دي نو لکه څنګه چې ګندګي او امتیازونه سړی ځان ساتي دا پلید دی کنه نو دغه سي مشرک نم ځان ساته لکه ډیران او د لیټرینونو په منځ کې څوک اوسېږي نه نو دغه شان دا پلید دی مشرک هم پلید دی د دې په منځ کې هم څوک نو اوسېږي الله دې ته پلید ویا فلا يقربوا پس ندی نزدیکیږي دا پلید مشرک المسجد الحرام مسجد حرام ته عام جمعتون ته هم نزدیکیږي بعد عامهم رست کال د دینه رست د کال د دینه هاذا چې دا دې چې هم کال د هجرتو کال د برات چې برات اعلان شو برات من الله سورۃ اول نه نقاتل الذين وجنوا كسان برتلوي سوق وجنوا لا يؤمنون چیمان نلری بالله بالله باندې ولا باليوم الاخر نو پورز د اخرت باندې چې يهودون سورا دي ولا يحرمون نحرم ايدي ما غس حرم الله چې حرام کړی برتل او رسوله او رسول د الله په سنت په سنت کې کوم شیدونه چې الله او رسول حرام کړی دي نه حرامي لکه غوخه د خنزیر شو وغيرها ولا يدينون دين اختياريا نقبل دين الحق دين حقا يعني کوم چې الله او رسول حرام کړی دغه نه حرامیا نقاتل الذين وجنسوك من الذين دا کسانونا اوتل کتابه چې ور کړی شوی دی وته کتاب چې يهود او نصارا دي حتی تر وخت پورې ور سره جنگ کوي دي سره يعطل جزيه چې ورکی جزيه عن يد ورکی جزیه عن یدن د لاس خپلنا خپل لاس نه د بل د لاس نه او په حال کون د دې کې چې صاغرون ذلیل وي زلالت په انداز کې د ورکی د جزیه څومره ده مالدار باندې اتسلوي درهم د کال او متوسط باندې درمیانه چې نه مالدار دی نه غریب دی 30 درهم د کال فقیر باندې 12 درهم د کال فقیر هغه چې نصاب والا نه وي او مسکین هغه چې سحر لري او ماخام لري پاغي باندې جزیه نشته نو قتل کیدی لرا يهود او نصارى لرا ولي علت سشد وقالت اليهود والب يهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام زوی د الله ده وقالت النصارى ويلب نصارى المسيح ابن الله عیسی علیہ السلام زوی د الله دی نو ځکه دا مرض دی کی دا قتل کیا ذالک دا نسبت د اولوهیت د دیتا قولهم قول د دې تش قول د دې بیا افواهم په خلوخ پلو باندې
من غیر علم بغیر د علم نه څه دلیل ورسره نشته یضاهئون من یشابهون مشابهت کوي دي قولهم قول خپل کې قول الذين قول دغه کسانو سره کفرو چې کفر کړو یا اشاره مشرکانو ته هغه مشرکانو ته چې هغه ویل ملائک چې دی بنات الله دي لوریان دي الله دي دغه سره مشابه کوي یا قول الذين قول دغه کسانو سره کفرو چې کفر کړي من قبل وړاندې د دینه یعنی د پلارانو تابعداري کوي بس دلیل په نشته پلار پس روان دي لون تقلید کوي رب کریم خیره کوي دي تقاتلهم الله مرد کی دل را خیره ده قاتلهم الله مرد کی دل را بری تعالی یا لعنهم الله لعنت دی کی دل را بری تعالی ابن عباس سے معنا کی ان یصرفون کیف یصرفون څنګه اړول شدید حقنا بل قباحت د بیانیا انبیاء خو پرې د خپل علماء هم معبودان نیولیو اتخذوا نیولیو د يهود او نصارا او احبارهم من علماءهم علماء خپل يهوديانو خا او نیولیو نصارا او رهبانهم چلګر پیران خپل پسشي باندې اربابن په خدای باندې شریکان معنی دا سیدا من دون الله بغیر د الله نه یعنی انهم اطاعوهم في معصيه الله دی به اطاعت کولو د علماء او پیرانو پنا فرمانه د الله واستحلوا ما حلوا دی به چې حلال کړ دی به حلال ول دی علماء او پیرانو وحرموا ما حرموا دی به چې حرام کړ دی به حرام ول نو فتخذوهم كالارباب نیولیو دی پشان د خدایانو دی يهود او نصارا نو رب کریم پیرت کیا والمسيح ابن مریم او نیولیو د عیسی علی السلام زوی د مریم بیبی اتخذوه الهنا په معبودیت باندې شریعت پر خدا شیزونه اختیار کړیو رب کریم فرمای وما امروا او امر نو کړي شه دیتا په جمله کتبو کې دی يهوديانو نصاراو ته الا مگر پدی باندې امر کړي شه او لیعبدو دې د پر چې عبادت وکي الہن د الہ واحدن یو هلک شرک یو دین کې هم گنجائش نه لري دي تدا امر کړي شو چې عبادت کې الہن د یو الہ واحدن چې یو دی لا الہ نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله سبحانه پاکی د الله لرا د ولدنا اما دا غسنه یشرکون چې دی شریکي لا سره د بوتان یریدون پالکون د دې کې اراده لري یعنی غواړي دی خبره لرا ان یطفئوا منا چې مړ کی یعنی ان یبطلوا چې باطل کی نور الله دین الله دین د الله یا قران ها بافواههم پتشخلوخ پلو باندې دین ته نقصان رسیا یا په میډیا باندې منصبا ويأبى الله من روړي بری تعالی یعنی نخوخي یعنی لم يريد شيئا ارادن لد ششي مگر د دې خبره اراده لري دا خبره خوخي ان یتم چې تمام کی نوره نور خپل لره دین رانا خپل لره ګډ ګډ تور سیدا دینا ولو کرہ الکافرون اگر کا بد غنی کافران دې کار لرا هو الذی ذا الله غزا تر سلا چریګل رسوله رسول خپل نبی علی السلام بالهدى په هدایت یعنی بالقران په قران سره ودین الحق په دین حق باندې چې اسلام دې ليظهره دې د پاره را لګل چې غالب کی بری تعالی ليظهره دې د پاره چې غالب کی بری تعالی هو د قران کریم او اسلام لرا علی الدین كله پټولو دینونو باندې ولو کرہ المشرکون اگر کبد غنی دې کار لرا مشرکان